بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوروز نوم دی د 400 معروف خیل اوسیدونکی ما. زما مشر ورور دی په پولیس کې ملازم دی، ناصر نوم یې دی. په شاه قبول تاڼه کې ډیوټي کوي، سخي شاه مردان زیارت کې. د دې نهمې میاشتې په 6 تاریخ باندې هغه ډیوټۍ نه راغی او ماسپښین کور ته راغی. بس کلي کې و، مازدیګر ماښام یې روټۍ وخوړه. وایي زه داسې بار لږ چکر وهم ورته یې وي. هغې ورته ویل وایي زر راځه، وایي ډېر ناوخته کوه ما. بس هغه ورته وی نه زر راځم. هغه چې هغه وتېرې بیا نه راغلی. دا هغه راسې مونږ د پسې دغه کوو، نو زه دلته رالم، پولیس له مې دغه ورکړه. نو هغوی ما ته ډېر دغه وکړو چې یاره ستا دا ورور په جرایمو کې ملوث دی. نو ما ورته ویلي چې زما ورور په جرایمو کې ملوث دی، په ده خو به څه ثبوت وي که نه، دا یې څه دغه خو به ني. نو خیر هغوی خو زه خبرې اخوا دېخوا کړې، بس رخصت یې کړم. ما ډي پي او صاحب ته درخواست وکړ. بیا هغې کې ورځې تېرېدې زه د ورور پسې ګرځېدم، یاره شنه نه مې تپوس کوم یو ځای ته بل ځای ته چې څومره رشته دار و زینګه ما رابطې کولې. او هغې کې ورځې تېرې شوې، زه لاړم ډي پي او صاحب له. ما یاره چې زینګ په هغه درخواست عمل درآمد وشو، ما سره مورم وه. نو هغه څه کش کړه پونه کړه. بیا ما بل درخواست ولې ورکړ، هغه هم داري ما سره دی. ما ولې پیله دا درخواست ورکړ. نو هغې کې دونه ورځې تېرې شوې. بیا څه ورځې پس مې ولې دا درخواست ورکړ. اوسه پورې لا زما د ورور هېڅ پته نه لګي. مونږ ته دا هم پته نه لګي چې زموږ ورور مړ دی، جمدیر یې، په خپله سرکاري ملازم دی، په پېښور کې ډیوټي کړې ده. د هغه ریکارډ دی وګوري، چیک دی کې 2 پېرې هغه ته دماکه شوې ده. یو پېر ورسره یو ځوان هم شهید شوی دی. نو زه په دې حیران یم چې زما دا ورور څنګه مجرم دی او دی دونه دغه دی او دونه ظالم دی چې دی په خپله په دې ډیوټي کېږي. پولیس کې خو چې څوک هم ډیوټي کوي، د هغه به 200 ملګري ما ته وګوره سم وي، 400 بیا ما ته وګوره برخلاف وي. چې څوک سمه ډیوټي کوي د هغه به سم ملګري نه، خامخا به هغې له څوک کندې ګوري. نو موږ څه چل وکړو؟ دا ډیوټي به نه کوي، بس موږ دا ورور دی را پیدا کړي، خدای یې په خیر خیریت راولي. موږ به ورته ده ووایو چې وروره بس د خدای خاطر وکړه، نوره د پولیس دا ډیوټي مه کوه. زموږ ستا ژوند پکار دی، زموږ ستا عزت پکار دی. موږ څوک وو؟ موږ چا له لاړ شو؟ موږ خو هر ځای ته لاړو، هر چا ورموږ. موږ ته خو دغه پته نه لګي چې اخر کوم ځای ته موږ لاړ شو. حکومت سړی دی، حکومت هم دغه نه کوي چې یاره دا څنګه سړی روغ دی، د څه معلومات وکړو یا دغه وکړو. نن 45 ورځې د هغه برابر شوې، د هغه اوسه پورې هېڅ پته ونه لګېده چې مړ دی، جمدیر دی، کوم ځای دی کوم ځای نه دی. که هر ځای کې وي د خدای په خاطر. زه غریب سړی یم، زه دلته شینشي چلوم، زما مور د زړه بیماره ده، شوګر یې دی. زما کشر ورور دی په ایپسي کې ملازم دی، هغه راغی په سرو سترګو راغی، په سرو سترګو واپس لاړ. اخر دونه ظالمان یو موږ څه چل کړی؟ د ملک خلک نه یو، کمزور یو، غریبانان یو، خر ایماندارۍ ډیوټي کړی. وګوره تاسو خپل ریکارډ چیک کړئ، که لږ اغله هم پکې راووته دغه ټیم یې سسپینډ کړی، ختم یې کړی، نوکری نه. هغه خپل ایمانداري کړی را، نور الزام په چا نه لګي. په الزامونه خو په هر چا باندې لګي. یو الزام په هغه تر ننه پورې ثابت نه شو چې یاره دا او دا ده کړی دی. اخر موږ چېرته لاړ شو؟ چا له لاړ شو؟ زه د پولیس د مشر نه هم دا مطالبه کوم، زه د هغه چیف صاحب نه هم دا مطالبه کوم، پېښور های کورټ ډي آی جي صاحب نه هم کوم، د دې ځای ډي پي او صاحب ډي اس پي صاحب نه هم کوم، د دې متعلقې سیشوګانو صاحبانو نه هم کوم. ستاسو بچی دی، تاسو به هم پې شرمېږئ چې څنګه پې زه ګډېږم او لړزېږم، داسې به پې تاسو هم لړزېږئ. نو د خدای په خاطر زما د ورور څه مدد وکړئ، زموږ مدد وکړئ غریبانانو چې څونه وسم کېږي او پسې وکړئ زموږ د ورور را پیدا کړي. اخر موږ چېرته لاړ شو؟ تاسو پړانګو تاڼې ته اف آی آر لپاره ورغلي یې؟ موږ ورغلي یو چې هغې موږ ته وایي چې ستاسو دا ورور چې دی دا په جرم کې ملوث دی، دا د ناسته ولاړه غلطو خلکو سره ده. موږ ورته وایي چې که زموږ دا ورور مجرم یې، هغې لپاره عدالت شته، سزا شته، پیش یې کړي، عدالت ته یې پیش کړي. هېڅ دغه دا رسیده موږ ونه شوه. موږ لاړو، موږ دا یو درخواست ډي پي او صاحب له ورکړ. زه تاڼې ته لاړم، چې تاڼې ته زه لاړم، موږ وی یاره زموږ ورور ورک شوی دی. وایي هغه باندې ما ته وګوره جرمونه دي، موږ د هغې په یار نه هلو، په هغه باندې خپل جرم شته. نو موږ ورته ویلي چې جرم پرې شته، نو قانون شته که نه؟ قانون به سزا ورکړي که نه؟ عدالت دی دلته، عدالت به ناست دغې دپاره دی. پولیس کار نیول دی، عدالت سزا ورکول دی. نو که زما په ورور څه جرم وي نو بس عدالت ته پیش شي که نه، ورکړي وله سزا. دا د تاڼه کې چا دا خبره کوله چې موږ ستا اف آی آر نه لرو؟ دا حاجي دا مرزا چې دی، زما خور ورله، زما مور ورله، زه په هغه ورځ نوم ضرور پسې تللی وم، پېښور کې ګرځېدم د پړانګو تاڼې ته.
زما مور خور ورله هغې ورته وویل چې یاره که زما را زوی ګناهګار نو بس ټیک ته د ګناه سزا شته ورکړې وله نو هغه ورته وایي بابو وایي خفه کېږه مه وایي دی په جرم کې د ده ناسته ولاړه د جرم والا خلکو سره ده او دی په جرم کې ملوث دی نو هغې ورته وایي ټیک ته بس زما زوی ملوث دی نو ورکړه سزا خو څه شو جرمونه یاد کړئ چې مطلب چېرته غټ جرمونه دي چېرته مړه قیسې دي که نه هسې په نوم دي وي چې بس جرمونه دي دغسې څه خبره نشته جي که و خو هغه ټیم بیا ویلو چې ستا پر دوی دا جرم دی که نه او که ویم نو جی چا بوتل یو دغه موږ ته پته نشته جي که نه دی په دغه ټیم ووته د ماسخوتنې چې ده روټۍ یې وخوړه دوه ووته په چکر مور ورته یې زر راځه او دی بیا رانغی تاسو دا ووایئ چې یاره پولیس والا تاسو ته چې تاسو پړانګ تاڼې ته لاړئ نو هغوی تاسو ته څه اف آی آر داسې وکړه چې یاره په ده دا الزام نه جي نه 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 او په دې کې مونږ دې لکه نه جي نه 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 دغه یې مونږ ته ونښو او عدالت ته چې تللی یې د خپل اف آی آر د نه درج کولو خلاف عدالت دلته لوکل چې کوم کورټ دی یاره جي مونږ خو ځکه دغه نه کوو که نه مونږ پولیس سره دښمني نه کوو ځکه چې زمونږ ورور په خپل هم پولیس دی مونږ پولیس داسې ګڼو لکه د خپل کور حصه نو موږ د دغه وجې لکه عدالت ته نه ځو خو لکه اخر مجبوره شو لکه ستاسو په دغه باندې رالو دارې چې لکه اخر 15 ورځ ده نن 45 ورځې وشوې نو د ډېرې مجبورۍ نه هم تاسو له رالو او عدالت ته به هم لاړ شم باقي د دې نه وروستو ځکه زما د ورور جي ناصر خان نوم دی د پلار مې فردوس خان نوم دی د بابړې معروف خیل اوسېدونکی یم د دغه ځای خلکو نه تپوس وکړي دی پولیس کې کانسټیبل دی 2009 کې برتی شوی دی